السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو زه یم هدایت الله ګل پروګرام دی بولو پاکستان تاسو ته مخاطب یو د سونو پښتونخوا په خبر سټوډیوز نه خپنه زموږه आवाज او سیاره ویني نننې پروګرام بولو پاکستان مونږه د همیشه په شانتي په سکیورټي معاملاتو باندې کوو په وطن کې اس روان دي د وطن غیر چاپیره سه حالات دي او د وطن ادارې د ملک د ساتلو او د ملک د امن او امان د استحکام ورکولو لپاره کوم کوششونه خواره کوي دا ټول موضوعات زمونږ تاسو د پروګرام برخې وي خو په دې کې ستاسو ټلیفون کالز ډیر زیات ضروری وي چې ستاسو نه مونږ خبر شو ځکه چې بولو پاکستان دی یوازې سونو پښتونخوا نه ده په بولو پاکستان کې تاسو خبرو کې او د خپل زړه د خپل غیر چاپیره ماحول د خپل سوچ سرګندونه پکار ده چې کم کارونه روان دي او په څه طریقه روان دي نتایج سدي یا ممکنه نتایج سدي او په دې باندې زمونږ او تاسو سره رائے جوړیږي خبره د خبرو نه جوړیږي او خبره ده چې یو تربله خبره اترې وشي او په هغه کې ډېرې خبرې سپینې شي رومنه چې کوم خبره نن شوې ده او کوم خبره سپینه شوې ده هغه د ډي جی آی اس پی آر لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری صاحب د په حواله باندې تاسو سره شریک کو او هغه دا خبره پډاګه کوي سپینې چې بھارت پاکستان کې د دهشتګردانه کاروایو حمایت او مالی معاونت کوي او دا خبره به ډیر وخت نه روانه ده نوټس ده او په دې باندې د ادارو چې کوم دی بار دا یقین چې کوم دی په مختلفو کاروایانو په نتیجه کې مضبوطیږي هغه دا وایي چې کله ریاستي سرپرستی کې دهشتګردي کیږي او بھارت چې کوم دی په تور پالیسی د پاکستان خلاف دا استعمالي دا ډیره بنیادی نقطه ده او ډیره حل طلب نقطه ده چې نور کله خو موږ دا خبره کوله چې په پاکستان کې دهشتګردي ترهګر کیږي په هغه کې گاونډي ملکونه ځنې شامل دي او د هغوی یا ځمکه استعماليږي یا خلک استعماليږي یا پیسې استعماليږي یا معلومات انټيليجنس یا نور ډېر خبرې دي چې هغه پکاريږي او د پاکستان خلاف دا معاملات کیږي ولې دا چې کوم د حکومت د سټیټ پالیسی دا او هغه د پاکستان خلاف په داسې شکل کې چې دلته کې د باقاعده توګه باندې دهشتګردي ترهګري روانه وي دا بالکل یو نوې شکل او یو ډېر لوی شکل یا یو لوی کینوس ته دا خبره خوريږي دی باندې خو ټوله دنیا متفقه ده د ټوله دنیا مازغه خلاص دي چې بھارت چې کوم دی هغه ریاستي دهشتګردي کوي په کینیډا کې مرګونه ټارګټ کیلینګز په امریکا کې د دنیا په نورو ملکونو کې او په پاکستان کې او افغانستان کې او په ایران کې کمې ناکردي وکړي او دا اوسنی د ایران جنگ چې کومو پاغي کې د دې کم صورتحال جوړ شو د کمې رسوای سره مخ شو او په کمې بدنامو سره اوتل یا اوستي شو نو ټول دنیا ته مخامخ خبرې دی او د دې د جاسوسي نه واخلې تر هر قسمه اورانکاري پورې هغه د دوی کار دی او پاغي کې دا نه یوازې دا چې تر پاکستان پورې بلکې دا ویل پکار دی محدود ده دغه دی په ایران کې د دې کاروایان امک شانتي شوی دی په افغانستان کې د ډیر وخت نه لګیا دي کای یو سو او وی بل سو خی ماران او خرسي داروګان زمونږ د خوا ډي جی آی اس پی آر احمد شریف چودھری صاحب دا خبره هم کوي چې هغه یو غیر ملکی چینل سره خبرې اترې کولې په خپل انټرویو کې ډي جی آی اس پی آر ویل چې بھارت چې کم دی داغه مضموم عزایم د پاکستان د سلامتیا خلاف بالخصوص په بلوچستان کې علاقه د عدم استحکام سره د مخکولو لپاره منظم سازش دی او دا کار چې کوم دی بھارت په ډیر منظم انداز کې او د پیسو ټکو د خلکو د تربیت په هر شکل کې کوي بھارت پاکستان کې د دهشتګردانه کاروایو حمایت کوي مالی مرستې کوي او ریاستي سرپرستی کې دهشتګردي چې دا د بھارت به تور پالیسی د پاکستان خلاف خپل کړي دا ډیره واضحه او ډیره کلیر خبره ده او دا خبره دنیا ته معلومه ده ځکه چې پاکستان بیا په بین الاقوامي فورم باندې دا ثبوتونه کې خودل او دا معاملات د بین الاقوامي رولې مخې ته کې خودل
ډي جی ایس پی آر دا خبره هم کوي چې په بھارتي سیاسي قیادت چې کوم دی هغه په غنو موقعو باندې په پاکستان کې د دهشتګردۍ د پشت پناه اعتراف هم کړی دی. بالکل دا کوم تاسو ټول ته معلومه ده غنو داغي وزیرانو او داغي د حکومتي مشرانو سیاسي مشرانو بیا او ډیر پخکاره باندې دا ویلي چې موږ په پاکستان کې ورانه کوو، پاکستان کې لاسوهنه کوو، التا خلکو ته فنډینګ کوو، اغلتا تربیه شوی دهشتګرد ترهګر لیګو هغوی نور خلک ټرینډ کوي او هغوی د بی ال ای په شمول د نورو دهشتګردو تنظیمونو یا خلکو مرسته ملګرتیا کوي. دا خبره هم وشوله چې په امریکا او د کینیډا سره په ګڼو ملکونو کې بھارتي ریاستي دهشتګرد چې کومه ده د هغې هم اعتراف شوی دی. یوازې پاکستان کې نه، څنګه تاسو ما شروع کړو چې په ایران کې، افغانستان کې، په گاونډ کې، په سریلانکا کې، بنگلادیش کې، تر هغه کینیډا د دنیا هغه سره پورې چې کوم دی نو دوی د خپل عادت نه اوړي او دوی دا ریاستي پالیسي خپل کړې ده چې بل څوک آرام ته پرې نږدي. په دغه حساب باندې د دهشتګردۍ نیټورک چې کوم دی د هغې ماسټر مایند چې کوم دی هغه اجیت دوول دی او اجیت دوول په مشرۍ کې چې کوم دی دا بین الاقوامي دهشتګردي ریاستي سرپرستۍ کې کیږي. دا د ډي جی آی ایس پی آر ډیره واضحه او ډیره کلیر خبره ده. لیفټیننټ جنرال احمد شریف چودھری دا خبره هم وکړه چې پاکستان یو ډیر ذمہ دار ملک دی او ډیکلیرډ اټومي طاقت دی. هغوی دا خبره هم زیاته کړله چې د کم جوهري صلاحیت ناقابل تسخیر دی د پاکستان اټومي پروګرام مکمل توګه باندې پر امن دی، محفوظ دی او څوک هم پاکستان ته د هغه د اټومي پروګرام په نښه کولو یا هغې ته د نقصان رسولو سوچ هم نشي کولی. پاکستان د خپل دفاعي صلاحیتونو او په موجوده علاقايي توازن کې پوره خپل کردار ادا کوي او د پاکستان دغه کردار چې کوم دی دا د علاقې د توازن په پر اعتماد کردار کې د هغې عکاسي کوي. دا هغه غټې سو نکتې دي، سو خبرې دي چې هغه د ډي جی آی ایس پی آر د بین الاقوامي یو چینل سره د خبرو اترو په دوران کې کړي دي او دا خبرې ډېرې سپینې او واضحه دي. بل خواته خبر دا هم دی چې زمونږ په گاونډ کې کمې خبرې اترې کیږي او کم معاملات روان دي او د ملکونو ترمنځ کم معاملات روان دي. نو په هغې کې زمونږ د رور ګاونډي اسلامي ملک افغانستان ذکر چې کوم دی نو هغه بیا کیږي او ارومرو کیږي، ځکه چې خدا زمونږ گاونډ دی ډېر اوږد بارډر زمونږ د هغوی سره شریک دی او د دنیا په لکونو افغان مهاجرین اوس هم زمونږ ملمانه دي په پیښور کې، په پښتونخوا کې، په پاکستان کې مشته دي، کارونه کوي، روزګارونه کوي، اوسېږي او د ژوند جواک ټول معاملات ښه په ازادۍ سره شړي. د افغانستان سره سیاسي او د امن و امان په حواله سره د پاکستان ځینې مشکلات یا ځینې مسایل شته، موجود دي او د هغې د حل لپاره وخت په وخت باندې کاروایانې هم کیږي، جرګې مرکې هم کیږي، خلک زی راځي هم کله هغوی کله موږ، او دا ټول خبرې کوشش دا پکار وي چې هغه د خبرو اترو د لارې معاملات یو ځای ته ورسیږي او د هغې کې یوه نقطه ده او هغه نقطه دا ده چې د افغانستان موجوده حاکمانو له په دې خبره باندې زور راوړل پکار دي چې د افغانستان ځمکه، خلک، وسایل د پاکستان خلاف استعمال نشي. دی باندې پاکستان خفه دی، دی باندې پاکستان حکومت هم خفګان ښکاره کوي، د پاکستان ریاستي ادارې هم په دې خفګان ښکاره کوي او پاکستاني اولس هم ظاهره خبره ده چې په دې باندې خفګان ښکاره کوي او دا یوه ټیک خبره ده. د دې لاسوهنې بیا ځای په ځای او په مختلفو موقعو باندې ثبوتونه افغان حکومت ته ایښودل شوي دي او هغوی ته دا خبره په ډاګه کړې شوې ده چې دغه واقعیات چې کوم دي دا کیږي. نو موږ به نن تاسو سره خبرې اترې کوو یو د محترم ډي جی آی ایس پی آر چې کومې خبرې اترې کړې دي په هغې باندې او د افغانستان کې څه صورتحال دی او چې په اقوام متحده کې اوس تازه کم قرارداد پیش شوی دی د افغانستان په حوالې سره چې هغلته کې دهشتګرد تنظیمونه دي او هغې مخه نیول پکار دي او
په افغانستان کې د زنانو د حقوقو چې کوم صورتحال دی هغه چکول کیږي د هغه فل سټاپ لګول پکار دی هغه ختمول پکار دي د دې قرارداد د امریکای مخالفت کړي دی قرارداد خو پاس شوی دی او امریکای مخالفت کړي دی نو دا یو داسې صورتحال دی چې غیر متوقع ورته وایو به هر حال ګورو چې په دې باندې د ماهرینو اوس راي جوړیږي نو دا وخت زموږ سره د سونو پښتونخوا ډایرکټر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز نوموړي صحافي محترم عقیل یوسفزئی په لیکه باندې موجود دی هغوی ته به هرکلی وایو او د دې معاملاتو په هکله به د هغوی نظر اخلو. السلام علیکم سر. هلو هلو تاسو ته زموږ غږ دررسي؟ کوشش کوو چې دوباره لین ملاو کو عقیل یوسفزئی صاحب سره موږ کوشش کوو چې دوباره رابطه وکړو چې په افغانستان کې څه روان دي په دې منطقه کې څه روان دي د امن او امان قایمېدلو په لړ کې د زمونږ د ریاستي ادارو کم سوچ دی کم ثبوتونه مخې ته پراته دي کم د بین الاقوامي ورولۍ سوچ دی په هغې کې پاکستان په کومه طریقې سره خپله خبره مخې ته ږدي او په ډېر مؤثر انداز سره د هغې نمایندګي کوي دا صورتحال ټول موږ تاسو مخې ته ږدو کوشش کوو چې منګه عقیل یوسفزئی صاحب په ټلیفون باندې واخلو او خبرې اترې وکړو چې کوم تازه ترین صورتحال دی په هغې باندې د هغوی رای زموږ سره شریک شي. بهرحال په علاقه کې لګیا دي خبرې اترې نورې هم ډېرې کیږي او د دغې خبرو اترو صورتحال دا دی چې په پاکستان کې د امن و امان وضع ښه کول او د هغې ته تکیه ورکول چې کوم دی دا د پاکستان د حکومتونو که وفاقي دي او که صوبایي د هغې ټولو په شریکه ذمهداري ده او ریاستي ادارو ته یو زمینه تیارول دي چې هغوی خپلې کاروانې په ازادۍ سره او په خلاص مټ په مؤثر انداز کې وکړلی شي. دې لړ کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا چې کوم دی هغه دا ویلي دي چې د وخت تقاضا دا ده چې د سیاست نه بالاتر ټول سیاسي جماعتونه او چې کم سوچ فکر والا خلک دي هغه راغونډ کړلی شي او د هغوی سره خبرې اترې وشي او سوچ چې کوم دی یو نقطه باندې راغونډ کړلی شي. دې لپاره د اے پی سی رابللو چې کوم دی پروګرام جوړ دی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لخوا او هغې چې کوم دی په شمالي او جنوبي وزیرستان سره د نورو ضلعو کې چې کم امن او امان صورتحال دی په هغې باندې خبرې اترې هم شوي دي او په هغې باندې غور هم شوي دي او هغلته کې د امن قایمولو امن ته د استحکام ورکولو او په هغې کې د صوبایي حکومت د کردار او د ذمهوارو اخیستلو دا ټولې خبرې داسې دي چې په سیاسي ګوندونه سیاسي مشران کینی او معاملات کلیر شي واضح شي په هغې کې ظاهره خبره ده چې د ریاستي ادارو مشران شامل وي او هغه د یو بل د حال احوال نه خبر شي او واضحه صورتحال قوم ته مخې ته کېښودي شي او بیا دغه صورتحال قوم چې کوم دی هغه مخکې وړي. زموږ سره د سونو پښتونخوا ډایرکټر نیوز کرنٹ افیئرز نوموړي صحافي عقیل یوسفزئی صاحب په لیکه باندې موجود دی هغې ته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر دا راته ووایي چې ډي جی آی ایس پی آر صاحب چې کوم دی یو چینل سره د خبرو اترو کولو په وخت باندې دا خبره کړې ده چې بھارت چې کوم دی هغه په ریاستي سرپرستۍ کې باقاعده ریاستي پالیسي خپله کړې چې پاکستان کې عدم استحکام راولي او په خصوصیت سره بلوچستان کې چې کوم دی مسایل پیدا کی او د هغې لاسوهنه د بھارت لاسوهنه په ټوله دنیا کې او دغه خو ثبوتونه دنیا مخې ته پراته دي. په دې نوې سټیټمنټ باندې به تاسو څه وایئ؟ یو ځل بیا مننه ګل صاحب دا خو څه پټه خبره نه ده جی د 70s نه چې دی نو د انډیا چې دی د هغه مستقله پالیسي پاتې شوې ده چې د افغانستان ځمکه او د افغانستان د حکمرانانو د حکومتونو او د ځمکې په ذریعه باندې د پاکستان په دوه وفاقي یونټو کې په خیبر پښتونخوا کې جی او په بلوچستان کې چې دی هغه به مداخلت کوي او همیشه زه په دې پروګرام کې مخکې مونږ ذکر کړی جی چې یلدیو صاحب ډېر غټ د رایو ډیپټي چیف پاتې شوی دی او د هغې کتاب دی اوس هم په پی ډي ایف کې پروت دی جی پېشنرا په 2014 کې هغه چاپ شوی دی بیا ډېر زیات ایډیشنز هغې چې دی مخکې راغلي په هغه کې هغه
پنه غد د خبرې اعتراف کړی چې موږ د پاکستان مبارز او د پاکستان مذهبي ګروپونه چې کوم دي هغه د کابل له لارې چې دی هغه موږ د پاکستان خلاف استعمال کړي دي. دا نه هدایت الله ګل صاحب وینا کله خبره کوي دا جلدی اوس چې هغه د ډیپټي پاتې شوی دا په خپل کتاب نشم راکړي دا هر څه شامل دي. بیا دا خو تاسو چې درا ډاکومنټس په بنیاد تاسو ډرامې مې لیکلي دي تاسو پته ده چې هغه آنلاین د کوم ځای نه راځي یا هغه پروجیکټ انویسټمنټ باندې کې کوم ځای نه راځي په مین سټریم و سینما کې یا په چینلز باندې نو دغه درا په ډاکومنټس باندې دغه په فنډینګ باندې چې د انډیا کې څومره فلمونه جوړ دي باقي دا ټول خبرې چې کوم دي دا پکې شامل دي. او پاکستان موجوده اسټابلیشمنټ په دې څه باندې ډېر کلیر دی چې دغه کوم پراکټس چې په پاکستان کې دننه اکټیویټي پالس متحرک دي نو داګه شاته نه صرف دا چې څنګه چې ډي جی اس پی آر ویلي دي نن بلاول څنګه د خبره کړې دا کوم انډین یو چینل چې دا غته ورکړی دا د دې شاته کو یو طرف ته د تشدد پسند یا علیحدګي پسند تحریکونه او د ګروپونه او پارټیان دي د بل طرف ته د انډیا سمیت مختلف انټرنیشنل طاقتونه چې کوم دي هغه پکې مندوال دي. دا څنګه خبره نه ده البته د دې مخنیوي څنګه کیږي هغه یو بل بحث دی. یو بل بحث دی. خدي دا چې اوس 13 ورځو کې د ایران کم جنگ وشو په دې کې د بھارتي کردار او دغه جاسوسي نه واخلې تر نورو کاروایانو پورې دنیا ته دا ټول شیزونه ډیر زیات په تیزی سره او ډیر په سختۍ سره ایکسپوز شو. هغه د کینیډا امریکای نه واخلې تر پاکستان دی کو افغانستان دی کو سریلانکا دی کو بنگلاديش دی دا ټول معاملاتو کې د دهشتګردانه کاروایو سرپرستی هم کوي او ډي جی اس پی آر صاحب دا خبره هم کوي چې اجیت دول چې کوم دی هغه د دې باقاعده مشر دی ماستر مایند دی. نو دا اجیت دیول باندې چې دا هغه باندې خو د انډیا میډیا چې ډېر فخر کوي او دا ډېر څه چې دی هغه پټوم نه دي آن ریکارډ دا سټیټمنټس چې کوم دي یو د مودي سټیټمنټس چې کوم دي هغه موجود دي په انټرنیشنل میډیا باندې په ویب سایټ باندې کوم میډیا هاوس چې کوم دي معتبر چې دا رائټر په کوم شامل دي. صحیح چې موږ په پاکستان کې چې د پاکستان سره موږ د بلوچستان لارې او د خیبر پختونخوا ایکسپارټا ایو سم مو ته پاټا وایي د انډین میډیا چې کوم دا یا انډین افیشل چې کوم دي هغه وته پاټا وایي نو هغه وایي چې موږ د سره هغه کار کول غواړو کوم چې موږ په بنگلاديش کې د پاکستان سره کړو هغه 1971 او دا چې د 2025 کې چې د په مې کې د دنیا ډاینامیکس چې کوم دي او د ساوث ایشیا ډاینامیکس سره څه بالکل بدل دي 180 ډیګري چې د 180 ډیګري چې د یو دغه واغستو دا یو ټرن واغستو ما په خیال دا چې دا ورته موږ ټول ته پته و دا کوم خلک د ټیرریزم باندې یا په ګورلا تنظیمونو باندې یا په دې ګروپس باندې کار کوي چې د 10 مهینه بعد د انډیا ډېر فوکس چې کوي کنه هغه په دې څه باندې دي یو دا چې په وسیله البنیاد پالیسي تحت با دا چې کوم د میشن راکم دغه د دې ته بوست ورکړي فنډینګ زیاتېږي او هغه ته چې د ټیکنیکل فیسیلیټیز او د هر څه ورکړي ټیک او دیم دا خبره د وسوم د موجوده د جماعت خبره کوي چې د مودي سرکار ته چې انډیا کې دنه کوم مزاحمت او کوم انډیرمنټ د سکي یا انټرنیشنل کاریډور کې چې انډیا دومره لاندې راغلی دی په کټګورایزیشن کې د خبره راټیټ کار موجود دی انډیا چې د هغه یو ځل بیا په پاکستان باندې حمله وکړي خو دا هغه خو 13 ورځې په انډیو کې چې کوم افسرانو ته فیلډ مارشل کوم خطاب کړو نو هغه چې په دې ځل دغه څه مهم جوړ شو یا جنگ مسلط شو جارحت شو دا دې په مخکې نو سخت جواب ورکړو د پاکستان الرټ ورته دی البته په پاکستان کې په پولیټیکل کاریډور چې کوم دي کنه هغه دغه چیلنجز ادراک نه کوي او هغه دغه معاملات چې کوم دي د پاکستان او خیبر پختونخوا کې چې پرې ټیرریزم روان دی او په دې باندې پولیټیکل پوینټ سکورینګ کوي نو ما خپل خیال دا دی چې د نن استحکام لپاره د خبرې چې کوم دي په دې کې عناصر پکار دي تاسو خپل اختلاف دی د پروینشل ګورنمنت د فدرال ګورنمنت د اسټابلیشمنت د یو مخصوص پارټي خو تاسو خو په خیبر پختونخوا کې حکومت کې نه څه کنه تخاګانې لري مراعات لري
پروتوکول تاسو ته تاسو مزه پکې کوي یا شاعر پکې کوي نو کم از کم د خیبر پختونخوا چې موږ څنګه پختونخوا چونکې د خیبر پختونخوا ترجمان ریډیو د باغ حواله موږ د خبره کوو او جی چې ماته غواړم چې جی کم از کم د اپیکس کمیټې د صوبایي اپیکس کمیټې د پارلیمنت چې میډ د درې کلو د چلو تاسو دغه اجلاس ته راوخته شي او پاګه کې د ریپورټ ماډر سیب د خبر او چې هغه مې سټیک هولډر نه ځکه چې هغه اپریشنونه کوي او جی هغه دغه ځوانان چې کوم دي هغه افسران چې کوم دي هغه قربانیانه ورکوي دا کې د گورنر سیب او چې هغه د وفاق نمائنده دی او د اپوزیشن منډیټ ته مسله پاګه کې زموږ چیف ایگزیکټیو د امریکا د پورټ ډیو د کینی سره د بیوروکراسي د خپل افسرانو او دا چې کوم صورتحال روان دی د ډېرې یوې هفتې نه خاص کر په خیبر پختونخوا کې په دې باندې د سوچ بچارو کې د روډ میپ چې د جوړي ګورته څه اکل سے تاسو په خپل خبر جی پلیز ما په غواړم چې په سهار نواله دا ما تاسو چې په دې ټینګ په دې پروګرام کې خبره کوم په خیبر پختونخوا کې نه حمله او نه کاونټر اپریشنز شوي دي جی اپریشنز شوي دي نه تاسو په دا ډیر شي دي کنه په جوړ کې تاسو جی او جی نن خو چې کوم دی مازیګر چې کوم دی د سیم په مشره کې غونډه شوې ده چې دا فیصله وشوله چې کوم سیاسي ګوندونه دغه مشران او کوم چې انټيليجنس یې دا کینو په دې باندې خبره اترو کو نو دې باندې تاسو سوای دا ډیره خبره ده موږ کو دا د صوبې حکومت مخالفت کوو کنه نو ما تاسو ته نه غواړو نه موږ کوم خبره کوو جی موږ خو دا خبره کوو چې د دیو منډیټ د اخلاقي تور لا عیني تور لا سیاسي تور لا چې د اتلسم ترمیم نه بعد د صوبې د سکیورټي معاملات د سوچ کوم دي د صوبایي حکومت ټیک ده منډیټ ډومین دی صحیح چې دوی کله هغه منډیټ نه پوره کوي بیا موږ په تنقید کوو او هغه چې د بجا دی موږ کار دی د سی ام علي امین ګنداپور دغه فیصله او هغه تاسو خو د شخصیت یې ډېر آی دوست نه اوس دیو کې خو چې دا کار وشي او جی او دلته په همت ورکی او ګورا جی تاسو یاد شي په دغه کې یو جرګه کې د یو غټ ایونت کې دوه یو څو میاشتې مخکې په خیبر کې جی او په دغه کې چې د په گورنر هاوس کې سیم هاوس کې جی هغه کې دغه یو جرګه راغوښته بیا تاسو ته ریمایند کوم چې په هغه کې نه صرف دا چې گورنر صاحب جی د احمد ولي خان غوندې لیډر نور ټول آفتاب خان شیرپاو دا غزوه دا خلک ورته په امیر مقام صاحب په شارټ نوټس باندې هغه جرګې ته ورغلل د پاکستان طاقت ورترینه دغه چې کوم دی د وزیر داخله موسی نقصي بوتو په خپل راغلو جی بالکل مطلب دا چې ګوته بیا په چیف ایگزیکټیو کې د صوبایي حکومت کې دا هغه نو سټیک هولډر چې کوم دی هغه ټیک بیا بل خوشاله خبره ده چې په دغه کې نن چې د وزیر اعلی صاحب چې کوم اعلان کړی دی جی د میټینګ په تناظر کې جی نو د اول ځل باندې د خیبر پختونخوا کې چې کوم پولیس افسران یا اهلکار جی یا د نور ادارو خلک شهیدان کیږي نو دا غو په سکیل کې دا غو په اناونسز کې دا غو په مراد کې په شهادت کې چې د پالي کې اضافه کړی دا ټیک چې کله د چیف ایگزیکټیو سیاست باندې داسې یو قدم اوچت کې هغه کس چې هغه په وزیرستان کې په مورچه کې ناشته یا په چک پوسټ باندې ناشته چې هغه په باجوړ کې ناشته یا په مومندو کې ناشته په سواد کې ناشته جی نو هغه وایي چې د چیف منسٹر د صوبایي حکومت ماته ورچې پراخو خو زه جنګېږم یا زه زخمي کېږم یا زه شهید کېږم نو زما چې د دغه شهادت یا د دغه قربانو چې کوم دي ماته اعتراف وکړي او تل براتم نه لوي نو زما خپل خیال دار جی ډېر څه چې کوم دي هغه په ټیک ډایرکشن کې روان دي دا اوس موږ خبر کوم د راوځي او جی او سټیټمنټ روان دي په نېشنل میډیا باندې خجی هغه وایي چې دا کومه چې ورکړل چې موږ خبرو کې ډېر ښه مقدمه د پاکستان درکې او جی او هغه چې د تیر ورځو کې کم کشر دې او خلکو پورې ډرامې کولې یو مخصوص پارټي د کردار کوشي کوله کمپاین وچلېدل هغه یوټیوبر چې کوم دي او جی او بیا په پرون کو تر کړی دي کنه نو خلاص یې هغه نیولې چې کی په نو بل اوسه دې وخت کې دا چې ذکر چلیږي هغه کې هغه دا ویلي دي جی مسعود اظهر چې کوم دی هغه کس چې هغه انډیا ته مسعود دی جی او یو نو په دغه باندې لیست باندې دی هغه چې تاسو د اطلاع
فکر کوم چې هغه په پاکستان کې نه دی، هغه په افغانستان کې دی. کوم ټیکس پوزیشن دی هغه د خبرو کړ چې دا موږ د خبرونو پورې د دې خبرې توقع ساتنه شو چې امریکا به د افغان طالبانو د حکومت چې کوم قرارداد د موږ مطابق تشکیږي دا چې تازه وشو کنه دا خو جی دا قرارداد هم د سونو پښتونخوا چې کوم اوریدونکو دغه د لغونته کې واضح کړي چې په قرارداد کې دا مطالبه و چې په افغانستان کې ځنې دهشتګرد تنظیمونه لګیا دي کار کوي او هغه کې پراکسیس لګیا دي نور نرشکیږي وده کوي او د هغه خلاف چې کوم دینو د افغان حکومت اکشن وکي ورسره چې کوم د افغان زنانه دي د هغه په ژوند کې او د هغه په کار کې چې کوم خندان دي هغه د ختم شي. امریکای د دې مخالفت کو دا څنګه خبره ده؟ امریکا د پالیسي څنګه نه پاکستان د خپل باندې امریکا پالیسي البته د امریکا دغه ور څنګه چې زمونږ جی ایچ کیو یا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت دا ایشوز ډیر کوي دغه رنګي جی پینټاګان چې هغه دغه کوي هغه سټیټ ډپارټمنټ نه کوي هغه چې د وایټ هاوس نه کوي هغه سنټکام چې ته مونږ وایو هغه د پاکستان ډیر زیات په فیور کې دی د ګورو لیډرشپ ملټری لیډرشپ یا پینټاګان چې ته مونږ وایو جی جی بالکل دغه باندې چې کوم دي هغه خو هغه ډیر کوي. صحیح. نو مخکې خیال دار چې ګورې دا دوه واقعیت شوي دي، یو په انټرنیشنل کریمینل جسټس دغه چې کوم د کورټ چې کوم دی هغه کې د افغانستان د امارت اسلامیه یا د افغان طالبانو چې کوم امیر دی سربراہ چې دی ورته امیر المؤمنین وایي او جی مولوي هیبت الله صاحب دغه وارنټ گرفتاری جاری کړی عدالت طرف نه دا دغه چې کوم سپریم کورټ چیف جسټس دی عبدالحکیم حقانی صاحب جی دغه وارنټ گرفتاری ما ته ښکاري دا چې په یک وخت درې څلوره داسې لاینز روان دي یا داسې پالیسیانې پایپ لاین کې دي چې هغه په افغانستان په حکومت باندې په یو طرف ته پرشر اچوي، نو بل طرف ته د افغانستان حکومت سره د انټرنیشنل طاقتونه چې کوم دي د هغو اړیکې چې کوم دي هغه په یو نوي دور کې داخليږي او په دغه پوره پروسس کې چې د پاکستان کې دار چې هغه ډېر بنیادي دی. مثال په تور نه جی ما وګورئ موږ تاسو دا توقع نشو ساتلی جی چې یو هفته مخکې به روس چې د هغه واحد ملک کې چې هغه افغانستان تسلیم کی حکومت جی ادرس ضرورت کې چاینا هم کوي او جی بیا پاکستان خو غیر رسمي تور نه جی یو قسم د کډم د چکلا د سفیر بیان دی چې مطلب دا دی چې جی او معاملات روان دي سیټ دي جی او بیا چاینا به کې یو وخت بعد کله چې کوم معلومات دی یو ای به کې بیا قطر به کې سعودي عرب به کې کویت به کې جی نو دغه انټرنیشنل د هیومن رائټس معاملې په خپل ځای باندې چې هغه د مړی خېټه خبرې دي او دا تعلیم کول بای چې البته کې په یو ملک کې اول امن وی بیا امن ضروری وی بیا امن لازمي وی دا د نور خبرې بیا دي. صحیح. او د افغانستان د په کوم وخت کې چې په کابل کې حامد کرزي او اشرف غني شل کاله حکومت کوو جی نو په هغه وخت کې د افغانستان کې د کابل نه علاوه په کوم ښار کې یا د شمالي افغانستان نه علاوه په کوم پښتنه صوبه کې تعلیم چې د هغه ته وته ورکړی و هغه خو یو بدترین د کرپشن نه ډک حکومتونه او دا غیر نتیجه د چې بیا امریکایان په دې باندې او نیټو په دې باندې ورسېده جی چې دغه خلکو باندې د انویسټمنټ نه خبره ده چې موږ طالبانو رجوع کوو که دوه اګریمنټ چې دغه مخې ته راغی ټیک بیا کو تاسو یاد شي نو جو بایډن په دغه ایرا کې یو خبره کړې وه هغه وی چې اگر چې افغانستان سکیورټي فورسز چې کوم دي هغه نه اهل دي او هغه جنګ نشي کولی زما ته کار دی چې خپل بچي چې کوم دي امریکایان دا په جنګ کې ورچوم پکې کنه زما خپل کار دی چې د 2015 خاص کار چې د درې میاشتې دا د افغانستان د پاکستان د سفارتي تعلقاتو په حواله باندې د امن په حواله باندې د کاونټر ټیرریزم په حواله کراس بارډر ټیرریزم په حواله باندې دا د فیصله کوندي او دغه ته د انټرنیشنل کمیونټي اشربات چې کوم دی هغه حاصل روان دي او یو غټ خبر پاره کې چې د خبر هغه دا دی چې د ترکی د آذربایجان د پاکستان د ایران د سعودي عرب د چاینا
او دغه د ملکونه شو د رشیا په دې باندې مشتمله یو ریجنل بلاک چې کوم دی کنه نو هغه تشکیل کیږي او دغه ریجنل بلاک چې کله جوړ شي یو په دې کې د پاکستان ډېر بنیادی کرداري او دغه په هغه باندې بیا انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ده هم د دې خبره وکړه. ثانک یو ویری مچ سر. ډیره مهرباني, ډیره په تفصیل سره تاسو خپل رائے راکړل او ټول صورتحال مواضح کو. ډیره شکریا. قدرمن اوریدونکو کوم سره محترم عقیل یوسفزئی صاحب ډایریکټر نیوز کرنٹ افیئرز سونو پښتونخوا موجود و. تاسو ته د پاکستان په صورتحال, د ادارو په صورتحال او د بین الاقوامي معاملاتو او د هغې په رخ باندې خبرې اترې کولې. تاسو موږ سره خبره وکړئ او زموږ ټلیفون نمبر دی 091 5352 143. آسان نمبر 5352 143 او کال دغه دی راغی د خیر سره. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څوک ته چرته نه چلنا طاهر خبره کوم. طاهر سے پروگرام کې هر کله وایم. سهالات شکر دې مهرباني. سبا وایي جی سر جی پوس چې دا کنه دا هو چې دا کنه ډیر ګرانه دا روز مثال کوارټ والا چې دا یو فورمه والا کاسو چې سلور پنځه چې دا کنه یو پاکستان کې چې دا کنه مدا غاله شونه نه ملو شو دا خو پوس چې دا کنه دا کم طرف دا خبره نو مطلب دا د دې باندې چې دا کنه مطلب اکشن پکار دی چې دا کنه خامخا پاکستان دی یو چې دا کنه داسې ملک بل ملک چې دا کنه هغه بلک ملک چې دا ټارګټ وکي او هغه کس ولي پاکستان کې چې دا کنه یو کس دا کشانته ګرځي او هغه ویډیو غانې کوي او مطلب هغه دا کوي دا خو ډیره ګرانه ده پوس چې دا ٹھیک شو. تاسو आवाज را ورسېدو, تاسو کنسرن را ورسېدو. ډېره مهرباني د کار کولو. طاهر صاحب شکریا. الله حافظ. جی دا او طاهر صاحب موږ سره خبره کوله او پړچینانه خبره کوله. تاسو موږ سره خبره ترو کې د خپل علاقې حال د معاملاتو صورتحال چې کوم دی هغه راوازی هکې چې د یو بل حال نه خبر شو. معاملات حل خرابېږي چې خبرتیا نه وي د یو بل نه بنی آدم خبرېږي نه نو بیا معاملات خرابېږي. بل څوک سره پلی کې باندې دي. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب څوک ته چرته نه درځي بازار د هغه باډر روډ نه پکار کړه هر کله د تویسو کې صاحب عزتمن چې ملنګان ملوم دی. ملنګان سے په خیر علي پروګرام ته الله دې عزت وکړي او دا ډېر باندې ګران دي تاسو وکیل صاحب عزتمند اوسئ جی, عزتمند اوسئ. سبا وایي جی مزه پکې دا وایم جی دا ماجر څومره در باندې دا ټول مساري بخښل شي. ٹھیک دا تر په دې چې ایمان دې څنګه د ایران د څنګه تیر روخه کنه او دې ته لوګو دوه کې فکر په ایمان د تنظیم څخه بټی بس امان ده. او وچار دې اچار دا معنی دایمه پته نه لګي دا غره تاسو پکې عوامو ته نقصان, فوج ته نقصان, پولیس ته نقصان. او څور مسله دې جوړه کړه خپل خبره مې استعمالوي مدارو ځان بس دغه ذکر دی وته چې دا چې یو مرته دیوال والو دې دیوال پکار ده نو جالم خورته ولا ګولونه په جال باندې خو رامنې نشون په ایمان درته دا ګور او د په دې مرګ خو ګور دغه څنګه کار ځای دا انواز دا یوم دا ماته دا کوم پرفته دي مطلب ده او دې کوم به ته دا مرګ باندې مکورداري دي دا خبره. ملنګان صاحب د تاسو کوم خلک یاد کړل دا خو د پاکستانیان دي کنه دغه خو د وطن سره اسوسییشن دی ربط دلته پیدا شوی وی شو دا خو زمنګ ملمانه دي. نه دا ماجر دا پیادوم دی دا نو من مدغري یا خو د دې پیدا شوی دي ولکه ما ته ورته کوم دي کنه خو بالکل خیر خواهی د پاکستان. صحیح ډېره مهرباني ملنګان صاحب د کال کولو شکریا. جی قدرمنو دا ملنګان صاحب باندې نه خبرې کولې بالا روډ نه خبرې اترې کولې. زموږ ټلیفون نمبر دی 091 5352 143. تاسو کال اوکې خبر اوکې او د خپل ځل حال بیان کې کال زموږ سره راغی. هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب تاسو علي شاه بھائی تا ټول ورځن تا ډېر سلامونه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خپل نام راته خو زین نام راته چې اوریدونکو ووري ټل علاقہ حضرت مولانا عمل نذیر صاحب. مولانا صاحب هر کله دا توایو هر کله راشي. ډېر مهرباني عقیل صاحب یوسفزئی خارش نه پوچلا زبا تر لغه مختصر طور باندې روشنی ور باندې اوچاو جی 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 دا القاعده داعش دا چو جوړ کړلو په امریکای 30000 تربیات ور کول القاعده تا داعش څنګه مشترک اسرائیل او دغه يهودو نصاراو جوړ کړلو افغانستان ته راوستولو جی خپل مفادات ور باندې راپورا کړلو
خپل مودي کوم دا او په بلوچستان کې مداخلات اول نو څخه اخر راسي کوي جی بالکل دا پاکستان کې چې څوره مداخلات کوي دا د درې ملکونه دي یو دا مودي چې کلبوشن نیواله جواب ثبوت د مسره صحیح د مغیل عقیده دغه مرګري بنوراوي ان شاء الله الله پاک په ثبوتونه لوست پاکستان ته ایمانداري د جنداري سرویر ولي ته مخلص کسان وي ان شاء الله دشمن بنيسو ان شاء الله دا اسرائیل هم کې مداخلت کوي دا انډیا مداخلت کوي امریکا مداخلت کوي افغانستان کې ځکه تربیت ور کوي انټي القاعده ته تربیت ور کړو 30000 خلک راوستیو ماغه خلک نن په مو مسالتي دا تشدد ولا دي دا د اسلام خلاف خلک دي دا د کفر مرګري دي مولانا صاحب تاسو په خپل باندې خبره ده جی خدا چې اوس چې افغانستان کې کوم حکومت او کوم حاکمان دي نو زموږ هغه ته دغه درخواست چې د خپل ځمکه او د افغانستان د پاکستان خلاف استعمالېدو ته مپرې دي نو هغه ته کې کامیابی نه ښکاري جی یو دا روک تام د طالبانو کې عبدالله صاحب نه عبدالحکیم حقانی صاحب نه کوم مشران دي دا یو پیغام ورکون تاسو رډو په سره یو دا د غیر خلکو د انډیا مرګري اسرائیل او د انګريزانو مرګري دا کابوکی کنټرول به هم صورت نساء کې صورت آزاد کې او صورت سکون نور کې الله په دې خدو مبارک کې الله یې لري د شپې تو کول تور شي پارلیمنت کې کېنال شي اسلام دا یې سلام کلامه اور کولا شي میرا بلای کې پاکستان علماء مفتیان علمان شیخان دي هغه نو سایتا پردې کې صحیح مدرسو کې پردې کې صحیح پانچ جری کې پردار څنګه کریم دوشتمه سپاری کې راغلیا عبدالله خوان دادا سے ندامت لبادا پردې کې نو سایو تا کې مدرسې او تا کولو کې سکولونه به وای مدرسې پوي دا مثبت سوچ دا خاص سوچ دا تشدد والا سوچ پرې دی مثبت سوچونه راغلي عالمي دنیا سره کوم دا تعلقات جوړ کی پاکستان سره ایک نمبر تعلقات جوړ کی چین سره ایران سره یا د کوم روس سره پاکستان سے کوم تعلقات هغه مذهبي تعلقات دي څه کپټي روایتي او سره مو کلچر دا مدرسې کې پاکستان کې سبق لیدي هغه نشانونه عبدالله صاحب څخه کول ما دخل کی دا تا کولو وساتي ما تاسو ته کومه پیغام یې کی دا پالیسي کې تبدیلی د کوم دروالی جی کله تبدیلی راوسته ان شاء الله اسلامي حکومت به کومه سرخوروي ټول دنیا به تسلیم ډیر مهرباني مولانا صاحب ډیر خپل خبره تاسو کړې په تفصیل سره مو کړې یو جهان مننه دا موږ سره مولانا صاحب او کله کله موږ ته فون کوي او د زړه د اخلاص خبره کوي او هغه ټول صورتحال د هغوی مخې ته په حالاتو نظر دی او په معاملاتو باندې د هغوی خپل تجزیه ده او خپل سوچ لري او په دې علاقه کې امن غواړي تحمل غواړي صبر غواړي برداشت غواړي بل څوک سره په لیک باندې دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب څوک د چرته نه کرک نه نوم راته وښیئ صاحب ودان صاحب کرک نه په خیر راغلی هرکلی درته وایو جناب ټیک ټاک جوړې ته یا بس جی ملک ډون ډیر ګران دی قسم په الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي ګوره په 24 غنټو کې بجلی لا څلور غنټې نه یا دغه د هسپتالونو نظام ګډوډ دغه نظام ګډوډ کنه امن نشته دی مطلب دا دی چې زه خو هم چې خدای پاک هغه بیفور 1974 هغه امن راولي خدای چې کوم ملک دې ملک هغه کوم امن وکنه کوم آزادان هغه کوم مطلب دا دی چې ګوره په خپل کور کې ملک سړی چې ځان پسې ورم پوری کی کنه او جی بیا دغه بیا مر سره دغه دا یاره تر هویجی او جی زه خدای پاک د بیفور 1979 هغه د امن دور بیا راولي دا امن څنګه کې به انسان کله څنګه بالکل ټیک وایي جی ډیر خپل دعا ده والله پاک ته چې عمده شانتي وشي زه خو یم چې خدای پاک د 1947 نه کم بیفور دی ټایم اف پری پارټیشن کم دغه کنه دا هغه امن بیا راشي هغه وختونه بیا راشي غربت هم انتهایی وو او ډور پیسې نو یې ټلیفون او موبایل موټر دغه هیڅ نه کنه ولکه مطلب دا لري چې دغه د امن ډیر زیات او سکون ډیر زیات ټیک او نو ډور بیماری وي
زمونږ نیکه ته خو نه بلډ پریشر او نه شوګر اوس مته دا کېږي چې د بلډ پریشر دی او نه په خوا نه ورته چا د هارت اٹیک شوی دی نه بلډ پریشر او نه شوګر او نه نظر کمولو. ودان صاحب تاسو خو د مشرانو خبره کوي د نیکه ذکر کوي خو د ماشومانو چې د سو کال وي 50 سال په عمر کې به چې کم دی قرآن مجید به لګوي جی بالکل به دغه به والو چشمونه بغیر به ویلو جی او کوم موبایل مطلب دا د موبایل کلچر کوم تباہی بربادي نه کړی دا کنه نو زه په مې چې خدای دې غر کو پر کې چې دا موبایل راوړل او دا سوشل میډیا باندې سوي چې دا خلک په ګډ وډ سيزونه وایي او راوي او کله سوي او کله سوي نو زه خو هم چې دا نه د پکار کنه دا نه د پکار کنه مطلب دا حالات ډیر مطلب دا چې دا ورځ تر ورځ کنډیشن کیږي لکه انسټډ اف مطلب دا چې حالات سوار نه شي کنه نو دا مطلب دا تباہی او بربادي دغه د لور تر حالات روان دي. الله دې رحم وکړي چې بس الله دې زمونږ پر ملک باندې مرحم وکړي او الله دې زمونږ پر دغه باندې مرغه وکړي ان شاء الله. خیر ته به ذکر خیری ودان صاحب امید ساتل پکار دي دنیا په امید ولاړه ده او تاسو چې کم کنسرن دی مطلب دا چې زما خو مطلب دا چې زه خو بالکل ایم هو خفشي بنده کنه خفشي بنده مطلب دا د ملک مته نه د ډاک نظام صحیح دی نه د ریل نظام صحیح دی ګوره سړی خبره کوم چې په کوواټ روډ باندې سړی رواني کنه د جی انو خو په خوا ګوره بسونه دغه کو نه داغي شو نه دغه نه بسونه اوس په بسونو کې ګوره ریل غیر محفوظ دی بسونه غیر محفوظ دي ګوره وایي سفر دی غیر محفوظ دی تاسو ماته وایي کم یو شی محفوظ دی په بازار کې چل نه پیر نه غیر محفوظ ده تاسو ماته وایي چې کم شی ملکه مطلب دا لري چې هغه سکون څه شي ګره او دغه څه شي ګره بس خو صرف یو د الله په دغه باندې بکیږي په لوی کرم بکیږي او جی مسلمانانو دغه مقام خدای ورکا لکه کوم مقام چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه تر ماسکو پورې فتوحات فاروقیه کې لیکلي دي چې تر ماسکو پورې مطلب دا لري چې ته په دغه کړیو او بیت المقدس او دغه 35000 کیلومتر نه 35000 میل 35000 میل او دا کم چې دغه دا کم چې دا قومي د دولت ځای کې کنه ما اخبار کې کته هغه ما اخبار کې کته کې لیکلي وو چې 12 کروڑ د 12 مهینو صرف خرچه د ادارې مطلب دا چې و د بسکټو دا نو چې و د بسکټو 12 کروڑ روپے نو دا سوچ پکار دی کنه مطلب دا چې دا دغه او صرف دا د لاسو میاشت دا مطلب دا چې یو کروڑ مطلب دا د میاشتې د میاشتې مطلب دا یو کروڑ د میاشتې شنو تقریبا 3 لک نه برابر د ورځې شي برابر دا چې و د بسکټ دا قومي دولت ځای کېږي نه دا سکیږي دا بس حالي د هسپتالونو کې څه حال دی هغه مریض وو چې داخله درته نه ملاويږي سړی او دغه سره د لاړ شي د څورته وي نه نو تاسو علاقه کې ولې صحت کارت چې کم دی هغه دغه نه کوي کار پینې کوي ما څنګه غپی شپې دي خبره دا کرخمان اسپیټال دلال شلا مطلب دا لري چې د کرخمان اسپیټال نه صرف روزي او ډاکټر ته خولي نو لازم او ملزم ورته له 1000 ورته دا خدا دا خو ټیک دا 2200 د 2000 روپے ولا د غدر کوي دا کنسلټیشن فیس باندې کوي اوس خو 15000 روپے اخلي تاسو خو الله مو خل را صحتمند لاره اوس خو پکې زنه ډاکټرانو 15000 کړم ته د خیره دا خو ما ټیک وای جی ټیک وای تاسو خبره صحیح دی ودان صاحب ډیره مهرباني تاسو ډیر په تفصیل سره خبره وکړلې او د خپل زړه حال مراته بیان کو الله پاک ته او جو نه خمو کول تاسو سونه پختونخوا تاسو ریډیو دی او تاسو څنګه نه دا څنګه وکړو دا څنګه مملکت شو څنګه دیش ته په 24 غنټو کې 4 غنټې بجلی مکمل زه خو هم 40 غنټې دی نه را پریږي 4 غنټې دی را پریږي ډېر مهرباني د کال کولو او د زموږ سره د کرکنا ودان صاحب پروګرام وخت چون کې سره ته رسیدلې دي نو بخنه پته غواړو ځکه چې هغه خیر خبره خو هغه خپل تقریبا سره ته ورسولې قدرمنو رزونکو دا بولو پاکستان او بولو پاکستان حاله کولی چې تاسو خبره وکړو تاسو خبرو کې ډېرې خبرې وي چې هغه په پیښور کې خلکو ته نه معلومي یا په ټول پاکستان کې خلکو ته نه معلومي تاسو هغه خبرو کې نو هغه مخه تراشي او هغه باندې مخکې چې کوم دی حکام بالا بیا سوچ بچار شروع کی د پروګرام وخت سر ته رسیږي تر بل پروګرام هم په لوی الله سپارو د خپل ګیر چاپیره خلکو خیال ساتي